خو همغه خبره وکړه ما یو پارټي جوین کوله نو اوس به هم دغه وی چې دا د مذهبي کارډ استعمال کو وګوره د بلې پارټۍ ته تلو نو هغې دپاره دا دومره ګیم وکړو د پیغمبر علیه السلام نوم استعمال کو. نو ما په دې ټولو خبرو دا سوچو چې نه که زه واقعي په رښتیا باندې زه په دې خبره تللی نو زه به دا الیکشن آزاد کوم. صحیح. که ما ته په دې وخت کې په دې پارټۍ دلته په دې 400 کې په ټاپ پارټي پی ټي آی ده په لومړي نمبر، په دویم نمبر جے یو آی ده. که د دې ټیکټ ملاویږي خو زه به ځکه نه کومه هغه زمونږ میندې خویندې ورونه هغه اوبس کي او د خېټې بیمارۍ هیپاټایټس اے بي سی دا ټول هغې نه لګي. زه دا وایم چې د ایم سی 1 2 3 4 دی دې دپاره که 3 ارب روپۍ 4 ارب روپۍ سکیم راشي او هغه سکیم کې دا ټول هنګامي بنیادونو مایده او انشاءالله که الله ماله مقرره که دا زما وعده ده په دې دغه نه ریکارډ یې وساتئ چې ډومبې به د ایم سی 1 2 3 دپاره د سینیټیشن مسله حل کېږي. اخر کې دې حد ته راله چې ټول د پته چې دا مین سړی د هر څه نه خبر دی. نیب خو ماته دا وي چې ته په دې باندې ګوی وکړه، ته په حیدر خان او په اسفندیار خان ګوی وکړه. ایمل خان خو هغه په کالج کې سبق وي ټارګټ چې و اسفندیار خان او ټارګټ چې و حیدر خان. ما دا وی چې لکه داسې هېڅ خبره نه ده. ما په هغې باندې سټینډ و او هغې دپاره زه جیل کې لاړم. په جیل کې ما په نیب کې 63 ورځې نیب په کسټډي کې تیر کړي دي. آل آوټ سپورټ تاسو سره دی چې هغه څه وخت کې کم قسم تاسو ته زما لګي او د خلکو په خبرو ځکه چې زه راشم اوس به خلکو تاسو پسې نور هم لانجې شروع کي، یو طبقه به شروع کی خو زه به هغې باندې اسم نه وایم. زه صرف دا خبرم چې خوشحال خان خټک صاحب یو شعر دی چې خوشحال خان خټکه په درنو درون او په سپکو سپکه. نو په درنو به درون یو او په سپکو به سپکو. تاسو درانه خلک یې دا د مونږ دله راغلي، تاسو دا ورت نه دی راکړی، زه دله په خپله راغلی. ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ایم یو جے میډیا ناظم محبوب علي او ما سره دی سید معصوم شاه باچا. معصوم شاه باچا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محبوب بھائی، ډېره مهرباني. باچا صاحب ډېر زیاته مننه کوو تاسو راغلی زمونږ ایم یو جے میډیا ته. تاسو په خپله راغلی او تاسو مبارکۍ لاړل. تاسو ډېر زیات جی زما د ډېرو ورځو نه اراده وه چې زه به راځم مبارکۍ له، ځکه چې په د 400 په صحافت کې د ایم یو جے بیا د خدای بخلي حاجي ګل کرم حاجي صاحب چې کوم د هغه کردار پاتې شوی دی، د هغه د خاندان اوس د هغه د اولاد چې کوم لګیا د خدمت کوي دې لړکې د فیض محمد بابو جان په شکل کې دي، نورونه که په دلته ویم نه خو د آرټیکلو په شکل کې او د پښتنو په مسایلو باندې د 400 په مسایلو. نو دا ما دپاره یو ډېر د خوشحالۍ خبره چې نن دومره ښه سټوډیو ته زه رالم چې کوم سټوډیو پسې خلک اول به اسلام آباد ته تل بیا پېښور ته تل، هغه الله پاک په 400 کې اویلیبل کو هغه ټول فیسیلیټیز د ډیجیټل میډیا. نو زه په دې د زړه د اخلاصه مبارکباد پیش کوم او د امید لرم چې انشاءالله تعالی دا به ورځ راتلونکي وخت سره ترقي کوي او انشاءالله یو نیوټرل سیاست د نیوټرل چې کوم جرنالیزم دی چې کوم لګیا دی تاسو پروموټ کوئ د هر چا موقف او د هر چا خبره، نو انشاءالله دا به لمبردار وي دغه د حق او د سچ لمبردار به انشاءالله. ډېره مننه کتونکو. باچا صاحب چې دی نو د دې حوالې سره لږ شانتې خبره تاسو ته کوم. الریډي د دوی بیک ګراونډ هم تاسو ته معلوم دی، د دې پاس چې کوم دی هغه هم تاسو ته معلوم دی چې دوی مخکې څنګه پوزیشن و، اوس وخت کې کوم پوزیشن دی. پی کې 65 د دوی ټارګټ ته چې یار پی کې 65 کې به زه ایز ا آزاد امیدوار په تور باندې دغه ځای کې الیکشن کوم. باچا صاحب تاسو نه همدې حوالې سره زه مختصر ډېر زیات تنقیدي انداز ته خو نه ځو ځکه چې تاسو مبارکۍ له راغلی نو بیا به خلک وایي چې لا راغلی نه یو په مخکې کو، نو صرف دغه انداز کې چې یاره پی کې 65 صرف ټارګټ تو که نه اوورال 400 کې ستاسو خپل پلانینګ دی چې داسې زما د خپل ذاته پورې خو جي څنګه تاسو ته معلومه چې نن 2 میاشتې مخکې پورې 4 جون پورې زما په عوامي نیشنل پارټۍ کې هم د دې پی کې 65 هلې ځلې کولې او ما شپه ورځ لګیا وم شمولیتونه وو. انا کې ډېر سخت وو هغه شمولیتونه په عوامي نیشنل پارټۍ کې شاملول. د خلکو به غټ غټ ډیمانډز وو او مطالبې به وي، موږ به د خپل وس مطابق ټول نه خو څه ناڅه ورسره کول. کله چې بیا دغه کیسې تفصیل کې نظم چې دا د ختم نبوت او د قادیانیت ته خبر رالو، زما او د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو سره په هغې باندې یو اختلاف رالو نظریاتي او د ایمان او د عقیدې. نو زه رالم آزاد شم. نو هغې نه پس زه تاسو دا خبره کوم چې زما په سیاست کې تقریبا 38 کاله وخت تیر کو د سټوډنټ لایف نه راوتل. په 38 کاله کې دومره مینه او عزت
ما ته نه دی میلو شوی انا کې زه پکې د چا سردي تحصیل ناظم پاتم زه په ګورنمنت کې پاتم صوبایي الیکشن هر څه چې څومره په دې 2 میاشتو کې څومره مینا او څومره عزت مالا د الله پاک په کرم او د پیغمبر علیه السلام د دینونو د ختم نبوت خلکو راکړو نو زه یم چې زه د هغې اړو اندازه نشو کولی که ما ته د پته وه چې دې کې دومره عزت دی نو ما به ډېر مخکې دغه د دنیایي خدایان پرېښی او ما به د اصل دغه ته راغلی وي زما جي په هغې باندې چې زه رالم ما سره د مختلفو پاټو مشرانو زه هغې تفصیل کې هم نظم مشرانو کشرانو لوکل خلکو رابطې وکړې چې کوم دې وخت کې په ټاپ پارټۍ دي په 400 کې خو همغه خبره وه که ما یو پارټي جوین کوله نو اوس به هم دغه وي چې یاره دا د مذهبي کارډ استعمال کو وګوره دې بلې پارټۍ ته تلو نو هغې دپاره دا دومره ګیم وکړو د پیغمبر علیه السلام نوم استعمال کو نو ما په دې ټولو خبرو دا سوچو چې نه که زه واقعي په رښتیا باندې زه په دې خبره تللی نو زه به د الیکشن آزاد کوم صحیح که ما ته په دې وخت کې په دې پارټۍ دلته په دې 400 کې په ټاپ پارټي پی ټي آی ده په لومړي نمبر په دویم نمبر جے یو آی ده که د دیم ټیکټ ملاویږي خو زه به ځکه نه کومه چې بیا به هم هغه که زمانیت ارسي خو د زبان خلق به دا وایي چې لکه دا د دې شي دپاره د هر څوک نو زه به انشاءالله تعالی آزاد حیثیت کې الیکشن کوم الله پاک مسول اسباب دی الله پاک به انشاءالله چې کم شمولیتونه شروع دي الله پاک به راله ګټه راکوي پس د هغې نه بیا مونږ ګورو چې حکومت جوړېږي د چا جوړېږي که موږ الله پاک دا موقع راکړي اسمبلۍ ته لاړو هغې نه پس د علاقې د مسایلو دپاره د خپل ذات دپاره نه چې کم یو د هغې نو هغې سره بیا په لاره باندې مونږ ځو صحیح ده بچا صاحب یو خبره کېږي بلکې زیات تر که زمونږ کتونکو تاسو وګورئ ستاسو چې کوم ایم پی ایز دي موجوده وخت کې یا سابقه تاسو هغې نه د خپلې حلقې حوالې سره تپوس وکړئ چې یاره ستاسو حلقه کې څونه یونین کونسل دي څونه ویلیج کونسل دي څومره آبادۍ دي کم مسایل دي نو زما په خیال یو کس ته به هم دا پته نه لګي بچا صاحب تاسو ته پته لګي څونه یونین کونسل دي ستاسو جی بالکل زمونږ 11 یونین کونسل دي 33 ویلیج کونسلز دي پکې 33 او د دې نه علاوه چې دې ماته د ووټرو پورې پته چې دواوې څومره ووټ دی د شولګرې څومره ووټ دی او د 400 ایم سی څومره ووټ دی او مسایلو او د مسایلو خو د هغې نه زیات پته ځکه چې مسایل خو زه روزانه فیلډ کې یم زه خو د فیلډ ورکر یم زه روزانه په عوامو کې یم هر مازدیګر تقریبا زما شمولیت دي تاسو جرنلیسټو ته ټولو ته پته ده که نور چاته نه پته او تقریبا روزانه زه سهار چې 9 نیمې 10 بجې حجرې ته راوځم د خلکو سره زما تر ماسخوتنه پورې انټریکشن مسایل د شولګرې د اوبو مسله ده او سره د هغې د پروټیکشن والز مسله ده چې سیلاب راشي بندونه هم یوسي سپرونه هم یوسي او اوبو اریګیشن هم آبپاشي هم بنده شي سیم مسله دواوې ده د ایم سی ایریا مسله دا ده چې دلته کې پخوانې هغه راټډ سیستم دی د اوبو د سکلو ډرینکینګ واټر د اوبو د سکلو چې هغه پایپونه پخوا چولی شوي دي هغې د پاسه ته درته روډونه جوړ شوي هغه مات ګوټ دي هغې نه لیکیج کېږي د ګټرو لیکیج هغه اوبو ته ځي هغه زمونږ میندې خویندې وروڼه هغه اوبه څکي او د خېټې بیمارۍ هیپاټایټس اے بي سی دا ټول هغې نه لګي زه دا وایم چې د ایم سی 1 2 3 4 دی دې دپاره که 3 ارب روپۍ 4 ارب روپۍ سکیم راشي او هغه سکیم کې دا ټول هنګامي بنیادونو مایدا او ان شاء الله کله مال مقرره کدا زما وعده را پدې دغه نه ریکارډ وساته چړومبي به د ام سی 1 2 3 د پاره د سینیټیشن مسله کیږي چې دا بوچتو نن سبا چې کوم ماډرن پایپونه راغلي دي چې هغه ماتیږي نه پیچکاویږي نه هغه ډیر ارزان هم دي هغه واچول شي هغه نه پس بیا فرض بندي شي یو خو کورونه لاندې پاتې دا کورونه به اوچت شي او د چې یو د سکلو بو د ام سی ایریا حل شي کنه دا 500 کال د پاره ډیر ده په شولګره کې د اوبو مسله پروټیکشن بندي او د هغې د اریګیشن اوبه دي چې هغه کچه نیرونه چې پاخه نیرونه شي کم از کم یو کیلومتر د سین نه یو کیلومتر پورې دنه پورې هغه پاخه راشي فاره ور به هغې مسله شي دا زرګونه جربه 400 اګریکلچر دا 85% اګریکلچر لینډز دلته دا به ټوله آباد شي بچا صاحب دې سره سره یو تپوس بل هم کوم زیاتر خلک تپوس کوي کتونکي تپوس کوي چې بچا صاحب چې دی نو نیب نیولی او 21 کروڑ روپۍ ته اغشته وي نو دا لږ وضاحت وکړي چې دا څه دي واقعي تاسو نه 21 کروڑ نیب په سیسټم کې چې هغه وخت کې 2008 نه 13 پورې زه یو ان الیکټډ سړی وم په سیسټم کې او دا الله کرم دی ما سره ښه اختیارات و زه لکه ډیپټي سی ایم په شانتې وم نو هغه وخت چې به څومره کار کېدو اب زموږ په آفس باندې را کېدو دغه کېدو نو څومره چې مشهورتیا به کېده هغه د ان پي خپلو ملګرو زیات به ځکه چې چا به لږ کار دغه نه شو نو هغه به هغه وویل چې چا به کار وشو نو هغوی به حیدر خان زنده باد
او اسفندیار خان زنده باد چې چا به ونه شو نو کنزل به ماته کېدل او بیا به کوڅه په کوڅه ناستو او هغوی به دا وایي چې بی دا دي زه دا وایم زه په هره جلسه کې وایم چې دی وایي د ټول نه آسان کار نوکري ورکړو د 10,000 نه زیات نوکرۍ زما په لاس شوي دي ما په خپل پی کې کې تقریبا 3300 خو زه دا وایم دا سپکه خبره نه کوم خو دا وایم چې نوکري باندې یو پیسه اغشتل دا زه وایم چې د ټول نه زیات حرام ځکه چې دا قوم سره زیاتې کولی باقی فیسیلیټیشن د خلکو کارونه خدمتونه ارسوک اخر کې دې حد تراله چې ټول د پدش دا مین سړی دار سره خبر دی نیب خو ماته دا وی چې ته په دې باندې گوي وکا ته په در خان او پسوندیار خان گوي کا امل خان خو په کالج کې سبق وی هغه په دوبۍ کې سبق وی هغه په سیستم کې نو پاتې هغه په کال کې 2-3 میاشتې لرالو خپل کور کې به خلکو سره به ډیلینګ مونږ له خلک را لګل چې چا کار بد کېدو بشو هغه په ګورنمنت کې نو په ودا کې نو په دغه کې نو ټارګټ چې اسفندیار خانو او ټارګټ چې حیدر خانو ما دا وی چې لکه داسې اس قدس خبره نه ده ما په هغه باندې سټاند واو هغه د پاره زه جیل کې لاړم په جیل کې ما په نیب کې 63 ورځې نیب په کسټډي کې تیر کړی دي درش په په آیسولیشن کې په 6x6 کې او هر شپه ما پسې وته کسان راتل دا آن د ریکارډ دی او خلک هم جمع دي او هغه پولیس والم جمع دي او هغه فوجان هم جمع دي چې کوم هغه نیب والم جمع دي هغه ډایرکټران هم جمع دي چې هغه به صرف دا وي چې ته صرف په دې باندې گویو کا نو ته دې دروازه باندې لاړ شه او په پارټي بم درته مونږ خو ارسب تر اخره پورې ما په دې باندې سټاند دین را ټول زموږ د پارټي مشران هم خبرې چې کم کنسن خلک دی خبر دي او ځکه چې ټول دنیا ته سو ما اخره کې چې کومه بل لار نه و نو هغه دا یو لار پاتې و دا وی ځکه چې تا خو هغه دا یا به تانه اخلي یا به تاسو ورکه یا به تا غیل سنا سب ورکه یا به گوي کې یا به پیسې ورکه او یا به دغه کې دنه بغیر غیوي چې بل لار نشته نو ما دا بل لار دغه کا ځکه چې ټیک د 10 کاله لپاره زه د سیستم نه اوټ شم چې ما الیکشن نشو کول ټول سزاګانې ما تیرې کړې خو عدالت مالدار ریلیف راکړو زما په سپریم کورټ کې اوسم کیس دی ما په هغه سټیر هغه زما سزا دغه زما جرمانه تک ود هلډ دا هغه هر څه چې دی هغه دی جسټس وقار د الله پاک وبخي هغه مال ریلیف راکړي پېښور کورټ نه اوس نیب زما خلاف سپریم کورټ ته تللی هر کله کاغه فیصله شو زما غټول هر سوا پیسې بم واپس شي غار سبو شي غار سبو ختم شي هغه ته تللی په هوا کې دی وخت سرکاري خزانه کې پرتی صحیح بس اخیری تپوس او مختصر تپوس زیاتره خلک وی چې دا کم موجوده وخت کې پی کې 65 کې ته پیسې لګې دا رقم اړه خطا لري ګوره جی زما د الله کرم دی خپل کاروبار شته زما شپېته ویا جربه پټې شته زما اجره زما خپل زما بل زما داسې یاران دوستان شته چې هغه ما هر قسم سپورټ مال راکوي فاینانشل سپورټ مورل سپورټ او هغه ایڈمنسټریټیو سپورټ په افیسرز کې دي په ګورنمنت کې په غټو غټو عہدو باندې په سر پروینشل ګورنمنت کې په غټو غټو عہدو باندې دي چې هغه مال سپورټ راکوي زما په یو ټلیفون کار کیږي زما ته ځکه چې زه یو ټیک ټاک طریقې سره چا سره خپل ما ډیلینګ کړی دی ما چې ته په پوسټینګ ټرانسفر چانه پیسې نه شي یو افسر ما په پیسو نه دی بدل کړي په دغه نه دی بدل کړي موږ په ډیر طریقه ټرانسپیرنت وخت تیر کړی دی نو هغه په وجه هغه خلک اوسم چې هغه وخت به ډي سي ګانو یا اس پی ګانو اوس هغه غټ غټ پوسټونو ته رسیدلي خلک دي او سیکریټریان دي او سو ډي آی جیز دي سو اډیشنل آی جیز دي نو هغه سره موږ په خپل وخت په یو ورولي ساتلې دا یو عزت هم ورکړي نن زموږ عزت کیږي زه الله په کرم آنلاین دا وایم چې لایو دا وایم په دغه باندې چې تاسو د دې سیستم یو لسیم پیغان د دې پی ټی آی بوزه یو افسر پسې او هغه ول دفتر ته بوزه او زه وته ټلیفون کوم ان شاء الله هغه په لاسو بکار نه کیږي زما په یو ټلیفون بکار بس دا خبره خو نه دې لپاره پیسو ضرورت دی بیا دا خبره خو بالکل نه منل دا بلکې د سوشل میډیا چې سونه کتون کې دي ایون د پاکستان تحریک انصاف چې کوم فالوورز دي کوم کتون کې دي هغې ته هم پته لګي چې زمونږ ایم پی ایس چې دي نو هغه د کار نه دي نه هغوی چې دی نو په صوبه کې کار کولی شي او نه عمران خان را خلاصولی شي بهرحال میا صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه تاسو موږ له ټایم راکړ ایم جی افیس ته تاسو راغلی ډېره زیاته مننه زه ستاسو بیا شکریا ادا کوم زما آل آوټ سپورټ تاسو سره دی چې هغه څه وخت کې کم قسم هم تاسو ته زما لګي او د خلکو په خبرو ځکه چې زه راشم اوس به خلکو تاسو پسې نور هم لانجې شروع کي یو طبقه به شروع کی خو زه په هغې باندې اسم نه وایم زه صرف دا خبرم چې خوشحال خان خټک صاحب یو شعر دی چې خوشحال خان خټکه په درنو درون او پسپکو سپکا نو په درنو به درون او پسپکو بسپکو تاسو درانه خلک یې دا مونږ د لراغلی تاسو دعوت نه دراکړې زه در په خپل راغلی ډېر زیاته مننه باچا صاحب او باچا صاحب حواله سره پی کې 65 کې بدی الیکشن کې بالکل آزاد حیثیت سره به الیکشن کې او لګیا دی
برابر غټ شمولیتونه کې باچا صاحب ډېره زیاته مننه زموږ څنګه چې ستاسو دا محبت او مینه موږ سره ده زموږ محبت مینه به هم تاسو سره وي ډېره مننه خوشحاله اوسې دي